أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير التخسير صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 61 اور 62 اور 63 مطالعہ کو. دا آیتونه موږ پرون هم تلاوت کړو. اراده خدا وا چې اراده به موږ مکمل کو، خو هغه پیاله آیت نمبر 61 کې داسې موضوعات یا داسې خبرې راغلي چې هغې تولت اختیار کو، نو موږ هغه ځای اختتام کو. نو نن هغو ایتونو باندې موږ خبره کوو. صالح علیه السلام بحث خپل قوم سره شروع ده. قوم ته دعوت ورکوي، قوم رد کوي. دعوت ته څه شو؟ یو طرف ته د توحید دعوت و د رسالت دعوت و د آخرت دعوت او د آخرت بنیاد داو چې د زندګۍ کومه طور طریقه ده د دې اصلاح وکړي. ویلي دغه بنیاد باندې به آخرت تاسو سره حساب کتاب کیږي. مګر د قوم جواب مسلسل د هغې لوبې لباب داو چې هغوی دا وي چې الله خوشتا خو موږ یې تخلیق کړي، اوس موږ مرضي ده چې څه کوو. دا هغه جګړه ده چې هر دور کې د پیغمبر د وخت قوم سره د وخت پیغمبر د وخت قوم سره تېره شوې ده. او دا هغه جګړه ده چې نن هم د حق او د باطل په منځ کې موجوده ده. په هر میدان کې، صرف د کفر او د اسلام په میدان کې نه، خپله د اسلام او د مسلمانانو په میدان کې هم دا جګړې شروع دي، دا کشمکش شروع ده. لہذا قوم ته دا صالح علیه السلام دایي چې خپله طور طریقه ټیک کوي او الله سره تعلق پیدا کوي. الله ډېر نږدې ده، الله مجیب ده، جواب ورکونې والا ده، اورېدنې والا ده، جواب ورکونې والا ده. قوم د هغې جواب کې څه دا هغه خبره ده چې دو ایتونو کې نن ده. فرمایي چې قالو، قوم ورته ویلو یا صالح، اے صالح. اچھا دا هر دور کې وي، هر دور کې دا خبره کیږي. دعوت حق چې څوک ورکوي هغه ته هر دعوت حق د دنیا د انسانانو د اصلاح او د فلاح په بنیاد یا د آخرت په بنیاد هغه ته دغه جوابونه میلوي. قالو ورته ویلو چې یا صالح، اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا. ته خو موږ مانځ کې دا نه مخکې ډېر یو هوښمند، یو عقلمند، یو مدبر، یو یعنی ډیر یو قابل احترام او ډیر بهترین انسان وي د اخلاق او د کردار معامله سره د عقل او د صلاحیت په بنیاد باندې. او موږ تا نه دا توقع وه، ډیر امیدونه مو قبل هذا مرجون، قبل هذا مرجون، موږ دا توقع وه چې موږ به هرې معاملې کې تا سره ربې تا طرف ته رجوع کوئ. نه ته د موږ قوم کې داسې انسان وي. اچھا یاد وساتئ، پیغمبر په هر دور کې چې پیغمبر تیر شوی ده، اگر چې بني اسرائیلو خپلو پیغمبرانو پسې یو داسې نمونه خبرې هم تړلې دي، لکه د موسی علیه السلام باره کې دا خبره ده چې هغه تتړی و. نعوذ بالله کې داسې هېڅ خبره نه وه. یعنی دا د انساني جسمني چې کمې خمی موږ ورته یایو، کمې کمزورۍ ورته یو، کمې کمی ورته یایو، پیغمبران د دو ټولو کمیو کمزوریو نه مبرر وو. هر دور کې پیغمبر کلم داسې نه ده تر شوی چې هغه څه جسمني معذوره وي یا دغه عقل کمزوری وي یا دغه کردار کمزوری وي یا دغه اخلاق کمزوري وي. یعنی کم ته چې انساني خمی او کمزورۍ موږ خپل زمان کې ورته یو، د دونه تمام پیغمبران هر دور کې مبرر پاتې شوي دي. او هر پیغمبر خپل قوم کې هر لحاظ سره، هغه جسمني لحاظ سره ده، نو اتنومند، صحتمند، ښایسته،
اور کچری هغه د عقل په بنیاد د ټول قوم کې یوه نمونه وه عقل نمونه وي موډل و خو که هغه د کردار په نمونې وي قوم ټول قوم کې د هغه کردار غوندې څوک نه و که هغه د معاملاتو او د اخلاقو بنیاد ګوري نو هر قوم کې پیغمبر چې د اخلاقو او د معاملاتو بنیاد باندې ټولو نه بلند مقام باندې دی وجې نه هر قوم خپل پیغمبر ته همدغه خبره کوي چې ته خو ډېر زبردست انسان وې تا نه خو موږ ډېره توقع وه چې تا به موږ سردار جوړ کړو نبي صلی الله علیه وسلم همدغه خبرې کېدې چې نه موږ خو ډېره هغه وې چې موږ همدغسې وه حقیقت سره چې قوم تیري کوله چې دا به موږ دا به موږ مستقبل سردار وي او قوم به نورو قومونو په مقابلې کې درئ دغه خبره صالح علیه السلام چې موږ خو د تا دا صلاحیتونه د تا دا قبلیت د تا دا هوشمندي د تا د تدبر دا ټولو ته موږ ډېر خوشحال وو چې یاره آنے والا دور کې به تا دنیا ته خپله دنیا ششتا کې او قوم وخېږئ ټولو خلکو کې اچھا دا څه بده خبره نه ده که یو انسان ته الله تعالی داسې ویر کړی وي نو هغه خپل قوم کې اصلاح او د فلاح کارونه وکړي خپل قوم مخکې وي چې خپل قوم ته ترقي ورکړي خپل قوم کارونه وکړي نو دا بده خبره بلکې اسلام د دې حکم کوي دغه ته سیاست یې د میدان موږ ته خو سیاست یوه زیاړه یې جوړه کړې ده چې یو عالم سړی یا سیاست وي مړه د سیاست سره ویلي چې سیاست ټول جوړ ته دې باندې که چې ته خدای موقع راکوي خپله باندې یو موضوع ضرور ده چېرې د سیاست دا څه شی نو د خپل قوم کې هر پیغمبر د خپل قوم اعلی سیاستدان و اعلی هغه ته فکر و چې د مقام هر لحاظ سره ترقی ولا شي دغه بنیاد باندې قوم به هغونه توقع کوله اوس قوم ورته یایي چې پکار خو دا وه چې تا موږ ته د خپله دنیا دې جوړه کړي موږ دنیا دې جوړه کړې وه اوس قوم خو په دې خبرې نه پوهېږي چې تاسو دنیا جوړوه نو همدغه سیاست کې ده چې تاسو الله طرف ته د الله احکامات نفذ کوي تاسو ته دنیا به هم جوړه شي دا اوس قوم په دې خبرې نه پوهېږي چې قوم چې کومې خبرې باندې پیدا خو دا چې مار داړ کوه دلې نه لوټ مار همدغه قوم سمود همدغه څه کولو چې دا مار داړ د نورو حقوق قافلې به لوټ کولو نو ټیکسونه خلا او دا کوه ضبط کوه هر 10 اوښانو کې به هغوی مطلب یو 2 اوښان سره د مال خپل ضبط کولي دا موږ ټیکس ته نو دا ټول شیونه چې یو د هغې یوه طریقه جوړ کړه اوس چې صالح علیه السلام هغه خو بظاهر هغې دنیا خرابېدله دغه سره وقتي طور باندې خرابېدله ځکه چې داسې نه ده چې اسلامي احکاماتو باندې څوک روان شي بیا قوم لاندې لاړ شي نه قوم پاس شي بلال صہیب رضی الله تعالی عنه اجمعین صحابه کرام چې بالکل بې سر و سواني حالت کې د مکې نه وتي دا ماډل دنیا مخې ته موجود ده چې بیا هغه لال و جوهرو کې هغې خپل کیل کولو هغې لګیا وو هغې یوه خوشحاله زندګي تېروله هغې کمزوري زندګي نه وه تېره کړې نبي صلی الله علیه وسلم برې کې موږ ته عموما دا ویلی چې کور کې ډیوانه بلېدله دومره تیل نه و دا د غربت یو تصور کې داسې نه وه نبي صلی الله علیه وسلم ټولو نه غټ دولتمند و یوه موقع وه هغه ستره موقع هغې کې د یوې قبیلې والا سړی راغو منډه وایي خپلې قبیلې ته چې هله منډې رسوئ مدینې ته ځان رسوي وایي چې څه بله ده وایي چې قسم دغه یو سړی راغلی ده وایي چې بس چې جولۍ ورته ورسي ټوله جولۍ دې ډکوي وایي چې ټوله جولۍ دې ډکوي وایي چې هله ځان رسوئ وایي نبی صاحب غریب نه و چې ډیوای نه بلېده موږ ته دا خبرې عموما کېږي موږ وایو چې نبي صاحب ټولو نه اعلی دولتمند و دا بله خبره چې هغه دولت د دنیا نه دنیا انسانانو باندې او د آخرت جوړونې دپاره خرڅوي همدغه حال د عثمان غني نه غټ دولتمند څوک و عبدالرحمن بن عوف نه غټ دولتمند څوک و دې ډېر واقعات دي بهرحال فرمایي چې ډېره ته خو موږ وایو چې ته به خپله دنیا جوړه کړي موږ دنیا به جوړه کړي موږ چې کومه دنیا جوړه کړي اوس ته راغلی موږ هغې ته غار ته کوي اته نه ها نه اوس ته موږ هغې نه منې کوي موږ خپل یو سیسټم چې جوړ کړی تا هغه سیسټم راته خرابوي صالح علیه السلام همدغه وي چې دا کار خو د الله رضا په مطابق نه ده دا پرېږدې لهذا دغه وه دغه لایف کې وه دا نه وه چې صرف الله ومني الله هغوی منلو هغوی د طور طریقو کې موږ سره الله پرېښي وو موږ ته څنګه راغی چې موږ ته موږ خپلې مرضي د عقل چې راکړی دې دپاره کړی چې دنیا دولت جوړونې دپاره او په ګټه بړو کېدنې دپاره او دا رود دبدبه خلکو باندې قایمونې دپاره الله موږ ته دماغ راکړي موږ استعمالوو لګیا وي موږ قایم او ته موږ به سره تنها نه دا شی و دا جګړو هر دور کې پیغمبر هم دغه جګړه کړې وو د ویلي نبي صلی الله علیه وسلم خواته غریبان ټول جمع کېدلو دغه هر پیغمبر ته دغسې کمزوري خلک به جمع کېدلو
او قوم ورته چې دا خو ډېر کمزور ده، خو هغه دې باندې موږ خبره کوو اموان څه کوو چې هغه کمزوري، هغه ناتوان، هغه غلامان، هغو ته که زندگی ده بهتره. حالانکه ټولو دپاره ده، خو هغه امیر خو خوشحالي هغه هوش نه رسي، خو د غریب خو ډر یې چې یاره که دلته سکون ملي نو هغه ته واقعیتاً هغه ته سکون ملوي، دې وجې نه هغه جمع شي. لهذا چې ته موږ منې کوي ان نعبد ما یعبد اباؤنا، هغې طریقې نه چې کومې طریقې باندې موږ پلار نیکه موندلي دي، موږ پلار نیکه په دغې طریقې روانو. بس دا یو مثال ده که نه، هغه وګورئ چې مکې مار، مکې پر مکې مار ته جا ټول قوم چې څه بس لګیا ده، او دا غټ دلیل دا ده چې بس موږ پلار نیکه دلته مکې ویلي وه، ما چې مړ کړی بس موږ مړه وو، بس په هغې طریقې روان یو. نعبد صرف عبادات پرسته سجدې ته نه چې بتانو ته کې نعبد هغه طریقې ته یې چې ته موږ هغې طریقې نه منې کوې چې کومې طریقې باندې پلار نیکه موږ ته ورثت کې لیار پرېښي دا او هغه لار دغه ده چې بس خپل دنیا جوړوه، قومونه تباه کوه، هر څه کوه، خو چې خپله دنیا دې جوړه شي، لوټ مار کوه چې څنګه یې کوه، دې نه ته موږ منې کوې. واننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، حقیقت خدا ده چې موږ خو ډېر شک کې مبتلا یو. څه شي به مما تدعونا، او کوم دعوت چې ته راکړې، کوم خبر کې موږ په دې کې شک کې مبتلا یو. اچھا دا بعد ټیم کې به شک الیه مریب، تدعونا الیه چې کوم غته راکړې مریب مو هغې کې موږ خلجان کې تز بذب کیو یو شک ده، شک یو بل څه ده. خلجان مریب هغه شاید لکه هغه مقصد کوم دا و چې د تا د دغه دعوت بنیاد باندې موږ جسمانی لحاظ سره هم تتر بهتر شو، ځکه چې چا ایمان رړي، څوک نه رړي، څوک اوري خبره، څوک مخالفت کوي، جسمانی لحاظ سره هم او ذهني لحاظ سره هم، ځکه چې ډېر ذهنونه خو تیار و، سوچ بچار شروع شو، ایمن ایمان راړو، ځنه ذهنونه په ده چکر کې شو چې یاره دا به ټیک وي، د موږ چې کوم کوو دا به غلط وي، که د خبره به ټیک وي، او په دغه چکر کې دا خلجان کې مبتلا شو، مریب دی ته یایي. او ټول قوم واقعیتاً حقیقت ته چې کله چې ته دعوت کې که کوم یو طریقې باندې روان ده، بس هېڅ فکر نه کوي، بس هغه آرام سره په هغې لارې روان دي چې بس دا ټیک ته وشه، ځان ته یې منتخبه کړې ده. اوس یو انسان بې چتیږي، هغه ورته وایي تاسو چې څه کوئ دا غلط ده. اوس هغه حیران پاتې شو چې ما خو د دولت جوړ کړی، اقتدار مو جوړ کړی، دا دایره مو جوړ کړي، دا څه څنګه پرېږدم اوس دا مشرونه راته مېله ده، مشرونه مه منله شي داسې کې دا به څنګه چې دا هغه تذبذب د دې ته مریب یایي. نو قوم ورته وایي چې تا موږ په دې کې مبتلا کړو، ټول قوم دې تتر بتر، ټول قوم دې په آرام نه وي چې هر وخت دې په دو خبرو سوچ بچار کې موږ لګیا یو. تا شک قال یا قوم، اوس دغې موقع نه فایده وي چې ته عیسی علیه السلام ورته چې ای د ما د قوم ارأیتم کنت علی بینة من ربي، آیا تاسو ګورئ چې زه د الله طرف نه یو روشن دلیل باندې موجود یم. هغه خبره وشه که نه چې ته یو ډېر بهترین سړی وي، موږ خو تا نه ډېره توقع، هغه بهترین اوس دلته کیس کېږي. عیسی علیه السلام ورته وایي چې اچھا تاسو دا نه ګورئ، یعنې دا خبره منئ چې زه کردار باندې یم ټیک وم، دغه ټیک کردار، دغه ټیک معاملات، دغه ټیک شیونه چې کومې ته تاسو ټیک یئ، دا خو د الله طرف ته دین ده که نه، دا فطرت سلیمه ده، دا دې ته اسلام یایي. زه الله په دغې قایم کړی یم، دا روشن دلیل د دې خبرې چې زه چې کومه خبره کوم دا صحیح ده. او دا د هر پیغمبر د هر پیغمبر سوچ بچار کوي چې هر پیغمبر ابتدا نه په یو فطرت سلیمه او بهترین فطرت باندې هغه قایم وي. و اتانی منه رحمه، او به مزید ما باندې الله تعالی رحمت دا وکړو چې ما ته پیغمبري راکړه، یعنی یو هغه رحمت و چې د ما اوټان بهترین کردار باندې شوی، بهترین اخلاقو باندې شوی، بهترین معاملاتو باندې شوی، یعنی بهترین انسان ویل چې تاسو دغه اعتراف وکړو، دا دې ته فطرت دغه اسلام غواړي. بس دا زه تاسو ته ډیمانډ کوم چې تاسو ټول داسې جوړ شئ، او تاسو خپله یې چې داسې دغه نبي صلی الله علیه وسلم ته یې ویلو که نه چې امین یې، د امین خو نبوت نه مخکې ورته خطاب میلاو، مخکې ورته میلاو چې امین ده. همدغه قوم چې موږ خو چې ته به موږ قوم سردار شي او نورو قومونو کې موږ رویچت کې دا ته څه کوې، دا خو ته موږ لندې کوې. حالانکې دا غلط سوچ و، ما بیا یو ځلې کوم چې داسې نه وه چې قوم وي چتون به ګناه ده، قوم دې پر کار کون، قوم دې پر منډې درړې کون، اصلاح کون، فلاح دې کرونه، دا باعث ثواب ده او دغه جهاد ده او دغه سیاست ده. و اتانی منه رحمه، او ما باندې الله تعالی مزید رحمت وکړو چې ما ته یې الله پیغمبري راکړه. فمن ینصرني من الله ان عصیتو، اوس که زه د الله دغه فطرت سلیمې خلاف وچلېدم، تاسو خبره مه واورئ، د خبره پرېږدم، د دعوت پرېږدم، او تاسو کومې طریقې باندې روانې دې باندې زه خاموش شم، نو دې مطلب زه نفرمني کوم. او کله چې زه نفرمني کوم نو د الله نه به تاسو کې څوک ته چې د ما مدد وکړي د الله په مقابله کې، ما نه شئ بچ کوی، نو دا کار زه پرېشای نه شم، تاسو به نه شئ بچ کولی. فما تزیدونني غیر تقصیر،
او تاسو د تاسو دغه خبره که زه ومنو نو تاسو ما مدد خو پرېږدئ چې د ما په زندګۍ کې به نور مصیبتونه او تکلیفونه او خساره نقصان کې به ما واچوي زه به نور نقصان کې واچوم نقصان دا ده چې دنیا لحاظ سره به ما نقصان وشي ځکه چې به دنیا سره ډېر ترقۍ ته او ډېر دولت یې وکړو خو به الله تعالی تباه کړو یوې جټکې